یعنې زه صفا وایم دا ایس آی په پریس کلب کې څه کار د ډیپټي کمشنر په پریس کلب کې څه کار یعنې دا هر شي ته د پام هر هغه کار دی سبوتاژ کول غواړي چې د ولس مرکزیت وي پکې د کام غږ ځینې پورته کېږي د کام یووالی ځینې پورته کېږي نه سیاسي ګوند یې لکوي نه داسې یو مکتبه فکر خلک یې لکوي دا بم د اسمانه ده دا خودکش د مځکې وزېږاوه دا څنګه بم دی دا څنګه خودکش دی چې نه د بل چا کوڅه ور معلومه ده نه د بل چا ښار ور معلوم دی دا به په بلوڅ پښتون وطن کې په کوڅو په لارو کې پټاوېږي دا ولې موږ نه ولیدي چې دا ټک پاپایه مخ په یو ملک په یوه حصه کې امن دی چې هسې د راټک ور واوښتلې هسې پنجاب ته ور داخله سولې نه بدامني شته نه تلاشي شته هېڅ هم نشته او ټولې سرچینې د انتها پسندۍ د دهشتګردۍ د دوی په وطن کې هر تنظیم هر لښکر د انتها پسندۍ سره تړلی دا د دوی په وطن کې دوی پر امن ژوند کوي دوی ځان ته ګرین بسیز لاینونه جوړي دوی ځان ته موټر ویز جوړي دوی ځان ته ایکسپریس ویز جوړي دوی ځان ته د انټرنیشنل لیول معیاري هسپتالونه جوړي د انټرنیشنل لیول سکولونه جوړي کالجونه جوړي دوی دا ټیم د دنیا سره د سیالۍ په سر کې د ځان د درولو دپاره قدمونه اخلي او زموږ وطن ورځ د راغلي د بدامنۍ په نامه د دهشتګردۍ په نامه د پسماندګۍ خواته روان دي نو موږ پر 40 تاریخه دا روان 40 تاریخه نن 20 تاریخه دي موږ د دې وطن ټول قامي وطني مذهبي که سیاسي جماعتونه دي که نور په دې وطن کې خپل نمونه لري تر پرس کلبه پورې دې ټول ته به انشاءالله ملګري دعوت ورکړي په مرده کاریز کې به د شهیدانو په کور کې پر 10 بجې موږ دوی راغواړو په ګډ یو تعریف غواړو یو خواهش لرو چې د دې ټولو په اتفاق باندې هغه که دوی د هر شکل احتجاج اعلانوي ملي پاڅون کوي هړتال کوي دا بېعزتي د هر افغان ده دا د هر پښتون ده په افغانیت کې زه هم راځم په پښتونوالي کې زه هم راځم بلکې تر دې حده پورې چې په پنجاب کې په سند کې د دې چمن پټي د دې بلوچستان د پښتونخوا وطن اوسېدونکو خلکو ته لاس اچول سوی دي دا چې په دې وطن کې یو څوک د دوکانداري مالکان دي یو څوک د کاروبار مالکان دي دا چې په څټه کې وها په جیلو یې چیخا بېعزتي ورسوه په شپه او په ورځ یې مه ګوره چې آیخته دا زموږ د ټول کام مسله ده دا د افغانیت سره تړلې خبره ده دا د پښتونوالي سره تړلې خبره ده یعنې روزګار در ختموم وسایل دې قبضه کوم اسپتالونه در بربادوم یعنې دا چې کوم یو د دښمنۍ په یو لویه پیمانه چې د دې وطن سره کومه سلسله روانه ده عوامي نسل پارټي دا محسوسوي چې پر دې راوتل پکار دي دا نن سبا په پښتنو کې یا په بلوچو کې کوم څه روان دي نو دا زموږ د وطن د هر مکتبه فکر د خلکو دپاره د اندېښنې ذریعه ګرځېدلي بیا خاص کر تاسو وکتل دا څه وخت چې کومه بدامني ده د بدامنۍ چې کوم لهر دی په کوم شکلو چې د دې وطن د سیاسي غږا د بندولو د روزګار د غوښتلو د غږا د بندولو یا کام وطن ولس ته د امن ورکولو په حواله چې کومې هلې ځلې کېږي د دې د ختمولو لپاره چې په کومه پیمانه د جبر د ظلم ماورایین یو طریقې کار یې وهل ټکول پورته کېدل ګرفتاریان یې فایرونه روان دي نو نن عوامي نیشنل پارټي پر دې باندې یو ناسته وله بیا د یو سلا او مشورې په نتیجه کې چې دا کوم پر 2 سپتمبره باندې سټیډیم کې چې بیګ سریاب کې د سردار عطاالله خان مینګل د څلورم تلین په اړه چې کوم په جلسیام وشو په نتیجه کې څوارلس زموږ سیاسي کارکنان وروڼه ملګري په شهادت ورسېده بې شماره په درزونو په هغه کې زخمیان سوله او یو داسې پېښه وه لکه څنګه چې په 2014 کې 8 اګست وسو زموږ وطن یې داسې د سترګو په رپ کې د بې شمارو پړه لیکه خلکو وکیلانو څخه محرومه یعنې دا داسې ښکاره کېده چې کوشش دا و چې بس په دې ورځ باندې د دې پېښې په نتیجه کې دا ماتو ګړڅ یو غږا څوک کوي د دې وطن ستړي او ستوماني هایلایټ کوي بس د دې څخه هم دوی ځان خلاص کړي خو دا د الله بیا بېلې فیصلې دي وایي تر وژلو والا د بچاولو والا ذات دی هغه ډېر زورور او طاقتور دی بیا د هغې بعد چې پر 8 تاریخه باندې کوم په ټوله صوبه کې شټرونو د پایجام اعلان وسولو او ولس چې په کومه مرضي باندې پر څومره پر امنه طریقه د احتجاج اظهار وکړي شټر یې بند کړل دوکانونه یې بند کړل پایه جام کړله یعنې د دې ګواهي د دې وطن د سلو 90 کالو سپین ږیري مشران ورکوي چې زموږ په ژوند کې داسې پر امنه
او داسې مکمل هړتال موږ تر اوسه نه و لیدلی لکه په بلوڅ پښتون وطن کې چې پر 8 تاریخه د 2 سپتمبر د دې ناوړي پیښې په خلاف باندې وشوه. تاسو وکتل ریاست حکومت بجای د دې چې د 2 سپتمبر د هغه پیښې پلټنه یې کړې ولی د سیاسي ګوندونو ته په دې حواله باندې تسلي ورکړې ولی او یو داسې قدمونه یې اخیستي ولی چې د ټولې صوبې د ولس لپاره د اطمینان ځای ګرځېدلي ولی دوی الټا دمکۍ شروع کړې. بیا په هغه هړتال کې هغه شیلینګ ګرفتاریان هغه ټول ستاسو په مخ کې ولې بیا د هغې په ضد چې و په 11 سپتمبر په ټولو صوبه کې په بلوڅ پښتون وطن کې ډېر پراخ احتجاج وسولو. بیا دا وخت چې موږ ته په چمن کې کومه مسله راپېښه ده پرون نوړ مورد چې کومه پیښه زموږ په باډر وسوه یعنې زموږ مزدورکار وروڼه په جوګۍ کې ناست د یو روزانې په حساب باندې خپل د ورځ کو روزي خپل د بال بچ د ساتلو دپاره یو محنت مزدوري کولو خلکو سره چې کومه پیښه وسوله 6 کسه بې ګناه په شهادت پکې ورسېده ډېر پکې زخمیان سوله. یعنې دا وخت په ټول پښتونخوا وطن کې په بلوڅ وطن کې بیا خاص کر چې چمن ته راسي چې د کومو مشکلاتو سره دا کار مخامخ دی د کومو تکلیفاتو سره دا کار مخامخ دی او دا ټولې خودساخته دي. دا داسې نه دي چې اوس پر دې باندې انسان دا فکر وکړي چې دا موږ ته د اسمانو څخه پیښ دي. نه ستاسو په توسط موږ ټولې دنیا ته وایي ټول وطن ته وایي چې دا هر څه چې دا وخت زموږ په دې ښار یا زموږ پر دې ټول وطن باندې روان دي دا ټولې خودساخته دي. د دې په اړ کې د بدامنیو په دې سلسلو کې د ترهګرۍ په دې سلسلو کې زموږ د وطن وسایل قبضه کول زموږ کاروبار قبضه کول موږ بې روزګاره کول موږ د بدامنۍ سره مخامخ کول دا ټول پلانټډ دي. دا ټول د یو منظم منصوبې تحت دا هر څه دي دا وخت روان دي. نو عوامي نېشنل پارټي دا احساسوي چې دا د ټول کام مسله ده دا د ټول وطن مسله ده که دا وخت پر ډیورنډ لاین باندې زموږ د 115 کالو یو روانه سلسله که د تجارت وه که د کاروبار وله که د رشته داري وه دا څنګه ختم کړه. بیا دا وخت دا وطن د بېروزګارۍ سره څنګه مخامخ کړی دي. په لوی سر کې دا وخت چې دا چمن د ژړې بند د محمد علي د باوړۍ سي د اورتیر سي بیا چې د حامد کراسي یعنی یو سړی نه ځان محفوظه ګڼي نه مال محفوظه ګڼي نه سفر محفوظه ګڼي. نو په دې حالاتو کې چې بیا د بم هم دا دماکي پسې شروع سي یعنی روزګار د ختموم وسایل دې قبضه کوم اسپتالونه در بربادوم یعنی دا چې کوم یو د دشمنۍ په یو لوی پیمانه چې د دې وطن سره کومه سلسله روانه ده عوامي نېشنل پارټي دا محسوسوي چې پر دې راوتل پکار دي په حیثیت د کام راوتل پکار دي. یا ورسره دا وخت تاسو محسوسوي په دنیا کې د یو کډوال سره دا چلن چا نه دی کړی لکه دا وخت چې د افغانانو ورونو سره روان ټول وطن د دې ګواه دي ټولې نړۍ ته دا معلومه ده همدا ورونه چې په 88 کې د خپلې خاورې ته راغوښتل په کومو نمو چې راغوښتل په کومو القاباتو چې راغوښتل په کومو نمو چې ځایونه ورکول دا د ټول وطن په مخ کې دې ته چې په کومو طریقو ویلکم کېدي غازیان مجاهدین نن چې زموږ وطن په ټول دي په تباہ او په برباد دي خپل ټول مفادات یې پکې ترلاسه کړل نن چې بیا په کومه بېعزتي په کومه د نړیوال قانون برخلاف چې په کومه طریقه د دې وطن پسې اخلي یعنې دا هغه قابل مذمت قابل گرفت عملیات او د دې حکومت په کار دا دي چې ټول ولس پر دې باندې راوځي ټول ولس راجوع کړي یعنې چې زه امن نه لرم زه روزګار نه لرم زما عزت محفوظه نه وي هم د ریاست د حکومت د لاسه او هم د هغې د ساتلو خلکو د لاسه نو زه به په دې وطن کې څنګه ژوند کوم. هر کار ته به د یو سازش لپاره یو بنیاد جوړېږي هر کار به په یو سازش باندې چې دی هغه به تخریب کېږي. نو په دې حالاتو کې موږ دا محسوسوو چې دا وطن په کار دا دی پر یوه لاره سي په یوه خوله سي په یو موټي سي. دا وخت خبره د ووټ نه د ووټو اسمبلي چې دوی په کوم حال اخته کړل یعنې تاسو سوچ وکړئ نن په چمن کې دا پیښه کېږي پر 2 سپتمبر په شاواني سټیډیم سریاب کې هغه پیښه کېږي په 8 تاریخ یو پرامن هړتال سبوتاژ کېږي دا روان اف آی آرونه دي روانې سلسلې دي. تاسو په دې اسمبلي کې یوه خبره د چا نه اورئ یو څوک دې ته خوله نشي وروړلی زموږ وسایل قبضه کېږي هغه خو په هغه ناټک اخته کړل هغه ټولې دنیا ته معلوم دي. موږ دې کام ته دا وایو دې ولس ته دا وایو چې نه موږ ستاسو راوتل د ووټ دپاره اوس غواړو نه موږ ستاسو راوتل د یو بل مفاد لپاره بلکې دا زموږ قامي مسله ده. امن زما د کام د وطن د ټولو شریکه مسله ده. روزګار د دې وطن د دې کام د ټولو شریکه مسله ده. دا ټیم چې د افغان ورونو سره
کومه بې عزتي د هغې د وتلو چې کوم طریقې کار خپل شوی دی دا بې عزتي د هر افغان ده دا د هر پښتون ده په افغانیت کې زه هم راځم په پښتونوالي کې زه هم راځم بلکې تر دې حده پورې چې په پنجاب کې په سند کې د دې چمن کوټې د دې بلوچستان د پښتونخوا وطن اوسېدونکو خلکو ته لاس اچول شوی دي دا چې په دې وطن کې یو څوک د دکاندارۍ مالکان دي یو څوک د کاروبار مالکان دي دا چې په څټه کې وها په جیلو یې چیخا بې عزتي ورسوه په شپه او په ورځ یې مه ګوره چې آیخته دا زموږ د ټول کام مسله ده دا د افغانیت سره تړلې خبره ده دا د پښتونوالي سره تړلې خبره ده دا چې په دې وطن کې ټولې لوی لارې غیر محفوظه شوي دي خاص کر بیا د چمن د خلکو دپاره دا که ټرانسپورټر دی دا که یو عام ښاري دی دا که یعنی په هر شکل چې د سفر دی دا غیر محفوظه شوی دی دا زموږ د ټول ګډه مسله ده موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په قامي امن پاڅونو په نامه د قامي جرګو په نامه د ملي یووالي او اتفاق په نامه ټول وطن راپاڅېدلی تاسو وینئ سوات څخه تر باجوړه پورې تر خیبره پورې موږ هم غواړو دا موږ صرف یو غږ دې کام ته کوو موږ نه د دې رهبري کوو موږ نه د دې مشري کوو نه موږ دا وایو چې دا کار عوامي نیشنل پارټي کوي نه موږ دا وایو چې دا کار دې د پارټیانو تر جنډۍ لاندې وشي په یو قامي یووالي په یو سپین بیرغ په یو تور بیرغ موږ غواړو پر دې کام غږ کوو چې راسئ د دې قامي ستونزو په خلاف سره یو موټی سو سره ودرېږو او دا چې ځان یې د لیونتوب انتها ته رسولی دي د ریاست په معنا د حکومت په معنا د ظلم او د جبر یعنی که سړی دا ووایي یوه لاره پاته سوې نه ده چې دا کام دا وطن او دا ولس یې ورسره مخامخ کړی نه دي د دې په خلاف په پرامنه طریقه په قامي پاڅونونو په پرامنه پاڅونونو په ملي پاڅونونو په ملي یووالي په قامي یووالي سره ملګري سو سره وژه په وژه سو د خپل کام د خور پوړنۍ د خپل کام د مور پوړنۍ د خپل کام د مشر شمله د تجارت د دکانداري د صحافي صحافت د وکیل وکالت یعنی هر څوک د مسجد د امامت دا هر څه چې دي دا په ملي یووالي په ملي اتفاق په قامي یووالي په قامي اتفاق چې دی دې ته تحفظ ورکړو سره ودرېږو چې پښتنو لاس سره ورکړی دي د وطن یووالي سره کړی دي بیا هیڅوک په دې وطن کې داسې زورور نه دی راغلی چې خدا نخواسته د ده به لاس وي زما په ګریبان بیا د دې کام لاس د زورور ګریبان سره یو ځای شوي دي بیا د هیچا په غاړه په کمیس کې تړي روغه نه ده پاتې شوې نو موږ پر 40 تاریخه را روان 40 تاریخه نن 20 تاریخه دي موږ د دې وطن ټول قامي وطني مذهبي که سیاسي جماعتونه دي که نور په دې وطن کې خپل نمونه لري تر پرس کلبه پورې دې ټول ته به انشاءالله ملګري دعوت ورکړي په مرده کاریز کې به د شهیدانو په کور کې پر 10 بجې موږ دوی راغواړو په ګډه یو تعریف غواړو یو خواهش لرو چې د دې ټولو په اتفاق باندې هغه که دوی د هر شکل احتجاج اعلانوي ملي پاڅون کوي هړتال کوي دا چې خاص کر دا پرون پیښه وسوه زموږ غریبان وروڼه په شهادت ورسېد انتهایي غریبان تاسو په فاتحه ورته ورغلي یاست پلار درته ژاړي په زوی پورې حیران هر یو څه مې دې پوښتنه وکړله اوس ما د زوی مطلب د یوې غونډې لپاره 3 ورځې دې خلکو دلته ناست کړي څلورمه ورځ بعد دا بم د اسمانه ده دا خودکشي ده مځکې وزېږاوه دا څنګه بم دی دا څنګه خودکش دی چې نه د بل چا کوڅه ور معلومه ده نه د بل چا ښار ور معلوم دی دا به په بلوڅ پښتون وطن کې په کوڅو په لارو کې پټاویږي دا ولې موږ نه ولیدي چې دا ټک په افغان مخ په یو ملک په یوه حصه کې امن دی چې هسې د راټک ور واوښتلې هسې پنجاب ته ور داخله شولې نه بدامني شته نه تلاشي شته هېڅ هم نشته او ټولې سرچینې د انتها پسندۍ د دهشتګردۍ د دوی په وطن کې هر تنظیم هر لښکر د انتها پسندۍ سره تړلی دا د دوی په وطن کې دوی پر امن ژوند کوي دوی ځان ته ګرین بسیز لاینونه جوړي دوی ځان ته موټر ویز جوړي دوی ځان ته ایکسپریس ویز جوړي دوی ځان ته د انټرنیشنل لیول معیاري هسپتالونه جوړي د انټرنیشنل لیول سکولونه جوړي کالجونه جوړي دوی دا ټیم د دنیا سره د سیالۍ په سر کې د ځان د درولو دپاره قدمونه اخلي او زموږ وطن ورځ د راغلي د بدعملۍ په نامه د دهشتګردۍ په نامه د پسماندګۍ خواته روان یعنې چې زما د یو غریب سړي ژوند محفوظ نه وي نو زما به څه ژوند محفوظ وي زه به څه ژوند کوم یعنې دا د ما سره هم دا پېښه اوس په دا چوک کې کېدلی شي په دا پرس کلب په دې باچا خان پرس کلب کې کېدلی شي چې خدای امر که اوس به دلې سره ناست دلې دې پټاو به کېږي وروره دا ټولې خود ساخته دي په شاپ شي باقاعده یو پلان دی زموږ وینه زموږ بدامني زموږ بربادي خلکو د ځان لپاره کاروبار کوي په دې کې دی پښتانه وایي اوبه خړې مایات پکې نیسي زموږ حواله کوي د خړو اوبو حواله کوي دی پکې مایع نیسي مایع د زموږ وطن وسایل دي
د بلوچ وطن ګیس دی، د بلوچ وطن سمندر دی، زموږ هغه څه چې خدای پاک په دنیا کې ډېر کوم حکومت ورکړي دي چې موږ ته یې راکړي، بس دا په دې شکل قبضه کوي. په موږ پر ټول وطن غږ کړو، پر ټول کام غږ کړو. دا 15 بچیان د دې پلرو بچیان نه وو، دا زموږ د ټولو بچیان دي، دا زموږ د ټولو مسله ده. دا پیښه پرون زما په کور کې نور خو پرېږدم، زما د پلار په شکل کې سوې ده، زما د ورور په شکل کې سوې ده، زما د اکا د زوی په شکل کې سوې ده، چې د ګوند په معنا یې راواخلې بې حسابه سوې، بې حسابه سوې ده تر جیلونو پورې. نو دا چې یو څوک ستا نه مزدورکار پرېږدي، نه ستا سیاسي کارکون پرېږدي، نه ستا وکیل پرېږدي، نه ستا ډاکټر پرېږدي، نه ستا تجار پرېږدي، حتی چې ستا پر دې پریس کلب هم نظر غواړي دا چې دا هم تتر بتر سي، دا هم د دې ځای هم یو د خلکو د ولس یو غږ پورته نیسي، دا هم سره وران ویجاړي. یعنې زه څه پام وایم، دا ایسای په پریس کلب کې څه کار، د ډیپټي کمشنر په پریس کلب کې څه کار، یعنې دا هر شي ته د پام، هر هغه کار دی سبوتاژ کول غواړي چې د ولس مرکزیت پې پکې، د کام غږ ځینې پورته کېږي، د کام یووالی ځینې پورته کېږي، نه سیاسي ګوند یې لکوي، نه داسې یو مکتبه فکر خلک یې لکوي چې د کومه ځای څخه د کام دفاع کېږي، د کام د وسایلو دفاع کېږي. نو انشاءالله پر 24 تاریخه به د شهیدانو په کور مرده کاریز کې به د ټول کام د یو ځای کولو د ذمهوارو خلکو د هر ګوند موږ غواړو دا چې دا ټول سره یو ځای کړو، پارټي به پراپر هر دفتر ته ورځي، دعوت به ورکوي، نور مخته لا عمل به انشاءالله پر 24 تاریخه که اتفاق وشو سهار 10 بجې به انشاءالله ناستې وي، د یوې وچلېده، د دوو وچلېده، د 5 وچلېده، چې پر هر څه باندې اتفاق وشو. کوشش به کوو چې دا پریس کلب ته راسو، د دې کام د دې وطن د مسایلو د حل لپاره چې کوم لای عمل په ګډه کام او ولس تیار کړي، ستاسو د لارې ټول کام ته ټول ولس ته پیش کړو. نو زه په آخر کې د پارونۍ نوړمه ورځې د دې واقعې په سختو الفاظو غندنه کوم. دا خود ساخته دهشتګردي ګڼو، دا پلانټډ دهشتګردي ګڼو، دا د هغه ټولو سلسلو سره تړلې دهشتګردي ګڼو چې زموږ پکې سیاسي قیادت د منځه تللی دي، علما د منځه تللي دي، بدامني پکې راغلې ده. دا ټول خود ساخته دي، دا که په بلوچ وطن کې دي، دا که په پښتون وطن کې دي، دا چې دا وخت په دې وطن کې د ډیورنډ لاین د تجارت د بندولو په خلاف کوم هلې ځلې روانې دي، په دې لاره کې چې کوم احتجاجونه روان دي، دا ټولې سلسلې خلک په وام کوي چې خلک دې نه راوځي، خلک دې په ویره او په وام باندې خاموشه کښېني، خلک به غږ نه کوي، خلک به خبره نه کوي. نو انشاءالله دا غږ به هم کوو، دا خبره به هم کوو، د دې واقعې غندنه کوو، د دوی د ټولو کورنیو سره اظهار یکجهتي کوو، اظهار همدردي کوو. پرون د هم ورغلو، انشاءالله بیا به هم وځو. نو ستاسو د ټولو بیا یو جهان د سیاست سره تړلی دی، دا موږ ټولو ته معلومه، د دې وطن یو سپین ږیری، د دې وطن یو مشر، د دې وطن حتی چې د دې وطن یو صحافي، د دې وطن یو ډاکټر، د دې وطن یو وکیل، داسې نه دی چې هغه یو سیاسي فکر نه لري. هغه فکر د سیاست له لارې د مذهبي جماعت سره هم کېدلی شي، هغه فکر د یو کامپرست جماعت سره هم کېدلی شي، هغه د یو وفاقپرست جماعت سره هم کېدلی شي. نو موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې وطن ټول مذهبي او سیاسي قیادت را یو ځای کړو، په ګډه، په صلاح، په مشوره، د دوی په یووالي او په اتفاق باندې یو مشترکه او متفقه لای عمل